أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله کلک حکم در کئی تاسو تا اللہ پاک فی اولادکم پبارا د میراث د اولاد تاسو کی للذکری د نارینو د پارا مثلو حظ الانثیین پشان د برخی د دو زنانو دا فإن كنا نساء پس کچرتوی دا زنانا فوق اثنتین زیات د دوونا فلهن نو د دې زنانو د پارا ثلثا دو حصی دی ما د هغې مال ترکا چې د مړي پرېښودی دی د دوو زنانو هم دغه حکم دی دو زنانې دي یا د دوو نه زیاتې دي نو د مړي په مال کې به هغې ته دو حصې میلاویږي فلهن پس د دې زنانو د پاره ثلثا دو حصې دي ما د هغې مال ترکا چې د مړي پرېښودی دی وإن كانت واحدة او کچرت دا زنانا یووی فلها نو د دې د پاره النصف نیمه برخه د دغه مال دا ولی ابویه او د پاره د مور او پلار د دې مړي لكل واحد یعنی د هر واحد د پاره د هر یو د پاره منهما د دې دوانو نا السدس شپږمې صدا مما دا غمالنا ترکا چې دې مړي پرېښودی دی ان کان له کچرتو د دې مړي د پاره ولد س اولاد فإن لم يكن له پس کچرتنو د دې مړي د پاره ولد س اولاد وورثه او میراث وړلو ددو وورثه او وارثان هو ددو ابواه مور پلار ددو فلی امه پس د مور د د پاره الثلث درې مبرخه ده فإن لم يكن له پس کچرتنو د دې مړي د پاره ولدن س اولاد وورثه او وارثان هو د دې مړي ابواه مور پلار ددو میراث وړلو د دې مړي نه ابواه مور پلار ددو فلی امه پس د مور د پاره الثلث درې مېشه د مال دا فإن كان له پس کچرته وو د دې مړي د پاره اخوتن رونه فلی امه پس د مور د دې مړي د پاره السدس شپږمې صدا من بعد وصیتنا پس د وصیتنا یوسی چې وصیت کوي بیا پاغه سره او دین او رستو د ادا کولو د قرضنا آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرونا نه پوهیږئ تاسو ایهم چې کم یو د دوینا اقربو ډیر نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په فائدې رسولو کې فریضتن مقرری حصی دی من الله د الله د طرفنا ان الله یقینا الله پاک کان علیما دې په پار سبانی حکیما حکمتون والا ولکم او استاسو د پارا نصف ما نیمه برخه دا غمال دا ترکا چې پرې خو دی وی ازواجکم بیبیان استاسو ان لم یکن لهن کچرتنوی د دې د پارا کچرتنوی د دې زنانو د پاره ولدن س اولاد زنانه مړشوا او اولاد نشتا نو خاوند ته بداغي په مال کې نصف فیصد ملاوي فإن كان لهن پس کچرتوی د دې زنانو د پاره ولدن س اولاد فلکم نستاسو د پاره بیا الربع سلورم برخدا مما دا غمالنا ترکنا چې پرېخو دی وی دي زنانو من بعد وصیت رستو د پوره کولو د وصیتنا یوسینا چې وصیت کوي دا زنانا بها پاغي سرا او دین او رستو دا ادا کولو د قرضنا ولهن او د دې زنانو د پاره الربع سلورم برخدا مما دا غمالنا ترکتم چې تاسو پرېخو دی نه ان لم یکن لکم کچرتنی استاسو د پاره ولدن س اولاد سړی مړ شو خاوندانو کې او خاوند مړ شو خزه پاتې شو او د دې سړي اولاد هم نشتا نو دې خزه ته په میراث کې سلورم برخه ملاوي فإن كان لكم کچرتوی استاسو د پارا ولدن س اولاد فلهن پس د دې زنانو د پارا الثمنو اتم برخدا
مما دا غمالنا ترکتم چې پرې خو دې تاسو مم بعد وصیتنا رستو د پوره کولو د وصیتنا تو سونا چې وصیت کوي تاسو به پاره سرا او دین او رستو د ادا کولو د قرضنا و ان کان رجل او کچرتوی یو داسې سړی یورثو چې میراث وړل شي داغنا کلالتن میراثوي او امرأتون یا خز میراثی وله اخ او د د پاره یو ورور او اختنو یا ورله یو خور وی او هغه رور او خور مراد دا چې کم د مور د طرف نه دي ته اخیافي وي نو فلکل واحد نو د هر یو د دې د پاره منهما د دې دوانو نه اسدس شپږم برخه ده یعنی یو سړی مړ شو یا یو زنانه مړ شو او دا میراث د میراث مطلب دا چې نه مشران شته نه کشران شته نو چې میراث سړی مړ شي یا میراث زنانه وفات شي او د دې صرف یو ورور دی یا صرف یو خور ده خو د مور د طرف ته نو دی رور ته به شپږم برخه ملاوي او خور ته به شپږم برخه ملاوي فین کانو کچرتو دا خويندرونه اکثر زیات من ذالک عدد دینا فهم شرکاء نو دی بیا شریکان دی فی الثلث پدری مبرخه کې من بعد وصیت ورستو د وصیت کولونه یو سوا چې وصیت کولې شي بها پاره سرا او دین او رستو دا ادا کولو د قرضنا غیر مزوارن نبی ضرر ورکون کې پدی وصیت سرا وصیتا من الله کلک حکم دے دا اللہ دے طرفنا واللہ او اللہ پاک علیم پوہ دے حلیم صبرناک دے تل کا دا حکمنا چی کم ذکر شو حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی ومن یطع اللہ چاچے تابداری اکر دا اللہ چاچے خبرو منر دا اللہ ورسولہ او دا رسول دا اللہ یدخلہ دا داخل بکی اللہ دلرا جنات اندس باغنتا تجری چی بہیگی من تحتها لاند داغینا الانہار ولی خالدینا ہمیشہ بی دوی فیا پاغی کی وذالک الفوز العظیم او دغا کامیابی لویدا ومن یعص اللہ چاچنا فرمانی اکرد اللہ ورسولہ او دا رسول دا اللہ ویتعد حدودہ او تجاوز کو دا پلو دا اللہ نا واوڑی دو د پلو د الله نه د حکمونو د الله نه یدخله داخل بکی الله دلرا نارن اورتا خالدن همیشه به فيها پاغي کې وله او د پار عذاب مهین عذاب دې شرمون کې مطلب دا شو چې په میراث کې څوک خور لور لبرخه نه ور کوي نو د الله او د الله د رسول نافرمانی وکړه او الله بده جهنم ته داخلي او د پاره عذاب شرمون کړي نو کيو سړی ډیر ځان ته دیندار وي خو دې د میراث برخه نه ادا کوي خاص کر خور لور لبرخه نه ور کوي یا برخه ور کوي خو کم ور کوي نو دې عذاب تر به تیار شي الله دې مونږ ټول دې عذاب دوسه امين